نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته قیمتي ده او ډیره زیاته د کمال ده. د رمضان المبارک پر قیمتي وختونو کې پر قیمتي ساعاتو کې تاسو د آیت الکرسی دا وظیفه لازما محترم ادا وکړئ. ستاسو تمام حاجات کو د پیسو وي، کو د رشتو وي، کو د کاروبار وي، کو د نوکرۍ وي، کو د هر څه وي، الله پاک به پوره کړي. ستاسو تمام مشکلات دا کو ټینشن وي، بیماری وي، کو هر څه وي، ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسلې دا محترم حل کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده صرف د یو آیت مبارکه وظیفه ده او دغه آیت ته سید القرآن هم ویل کېږي. یو قسم نه د تمامو آیتونو سردار هم ورته ویل کېږي. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې قرآن مجید کې د ټولو نه د لوی شان والا آیت کوم یو دی؟ آیت الکرسی. په اعتبار د عدد سره د سورة بقرې مخکې یو آیت دی، آیت دین ته ویل کېږي، هغه لوی دی، لیکن په اعتبار د مرتبې سره آیت الکرسی د ټولو آیتونو نه ډیر زیات فضیلت او د لوی شان والا دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ته فرمایل وی دا راته ووایه چې د ټولو نه د لوی شان والا آیت کم دی؟ صحابي خاموش شو. بیا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل، بیا دی خاموش شو. په دریم ځل نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل، نو دې صحابي ورته وویل چې آیت الکرسی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې دا علم دې مبارک شه. نو دغه رنګه آیت الکرسی محترمه په کوم کور کې وویلی شي، په دغه کور ته 3 ورځې پورې شیطان نږدې هم نه راځي. او فرمایي چې کوم سړی په چهاردام کې آیت الکرسی وایي، انسان ته به د 40 کالو د عبادت ثواب میلاویږي. فرمایي چې په چا باندې 80 پیرې د آیت الکرسی دا تلاوت شي، 80 پیرې، نو چې څومره یو انسان بیمار وي نو الله پاک به ورته صحت کامله ورکوي. او کم سړی چې د کور نه وځي او د آیت الکرسی د ووایي، د راتلو پورې محترمه فرشتې د کور حفاظت کوي. که څوک آیت الکرسی دا پیسو باندې وایي، الله پاک به په پیسو کې محترمو ډیر زیات خیر او برکت دا به واچوي. فرمایي محترمو چې کوم سړی آیت الکرسی ډیر وایي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا سړی به جنت ته ځي. څوک هم دا سړی نشي منع کولی د جنت نه، خو لیکن دا سړی چې کله وفات کېږي د انسان او د جنت منځ کې به صرف مرګ دا محترمو دا پکې فاصله وي. آیت الکرسی محترمو دا ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته بهترینه ده. او دغه رنګه فرمایي چې کم سړی د شپې ویده کېږي آیت الکرسی ووایي، د سهاره پورې بیا فرشتې محترمو دا حفاظت کوي. موږ څونه یېرېږو د غلو نه، لکه غله دي، هسې نه دا ونه کړي دا ونه کړي دا ونه کړي، نو د هر قسمه شر نه موږ یېرېږو، لیکن آیت الکرسی دا بیا محترمه موږ نه وایو. څومره ډاکوان دي، د هغوی د لاس یار تر یو پیر آیت الکرسی وي ته رئیس هم نشي ویلی. دغه رنګه په پیسو کې ته برکت غواړئ، دغه رنګه کاروبار کې برکت غواړئ، روزانه چې لاړ شي هلته کې نو آیت الکرسی دا وایه، ان شاء الله العزیز الله پاک به ستا کاروبار کې برکت محترمو دا اچوي. نو آیت الکرسی دا ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. که د چا جواب بندول غواړي آیت الکرسی دا ووایه 314 پیرې هغه طرف ته وردم که دا به ستا طرف ته محترمو دا ګوریم. نو او کم سړی چې ماسخوتن کې آیت الکرسی ووایي نو د ګاونډیانو او د دوی د هیڅ طرف ته ګس طرف ته تمامو ګاونډیانو محترمو الله پاک وله حفاظت کې د ساره پورې. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي 3 شپې وویل چې یو سړی راځي او زموږ نه غلا کوي. او په 3مه شپه باندې دې سړي وویل چې څوک هم راځي نو زه به د خامخا نیسم او نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته یې بوځم. او چې کله 3مه شپه شوله دغه سړی رالی و د صحابي د لاس نه کلک یې ونیو چې پیغمبر علیه السلام نه دې بوځمه. خو دغه سړي ځان خلاصه خو د صحابي نه پرېښودو، خو بیا ورته وویل چې یو څیز درته ښیم، ته هغه پر خپله غله باندې وایه نو زه به هم نشم راتلی، ډاکوان به هم نشي راتلی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې کوم سړي تا ته خبر کړې دا شیطان دروغجن دی، ولیکن دا خبره دی رښتیا کړې ده. محترمو که ستاسو حاجات وي ډېر زیات، د هغې لپاره 314 پیرې آیت الکرسی وایئ.
که ستاسو مسایل وي ډیر زیات هغې دپاره 314 پیر آیت الکرسي وایي. خو د رشتو بندش دی، د رشتو مسله ده. آیت الکرسي محترمو 314 پیر ورسره وایي. او دې سره سره محترمو سورة الکوثر دا 200 پیری وایي. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو بند بیړۍ دا محترمو روان کی. الله پاک به ستاسو بند کارونه دا محترمو دا به روان کی. یاد ساتئ محترمو آیت الکرسي ډیر زیات ثوابونه دي کنه. علما کرام محترمو د آیت الکرسي مختلف ثوابونه لیکلي دي. یاد ساتئ کو چرته منګه آیت الکرسي دا په رمضان المبارک کې دا اولستله نو چې یو پیره منګه وایو نو په دې کې تقریبا 184 حروف دي او بیا یو نه کې په لس باندې ده. نو که دا موږ یو پیره وایو نو موږ ته 1840 نکې میلاو شولې. خو که دا محترمو موږ چېرته په رمضان المبارک کې وایو، رمضان کې دا موږ ووایو نو بیا راته 12880 نکې په یو پیره ویلو میلاویږي. او بیا محترمو فرمایي چې یو نیکي دا په اویا ده او تا یو پیره وي لکه تا اویا پیره وي بیا 90,000 بیا 9 لاک او 1600 نیکۍ تقریبا دا موږ ته بیا میلاویږي. نو کوشش کول پکار محترمو چې موږ د آیت الکرسي وظیفه دا کو روزانه کو د خپل ژوند معمول ساز کو 314 پیرې دا ختم شو او روزانه محترمو 15 پیرې یا